उस मसले रंग तराशी कि यौ सड़ी निकाह तड़ल निकाह او وی چې په دې نکاح کې دا دو ګوان چې دی یو خدای دی او یو رسول نو خدای خو حاضر ناظر دی او کدی رسول ور سره حاضر ناظر کو نو د کافر ما په خبره ستا په ملک دا لا نو دله په پر څو ورغلو نو عزیزانو هر کړي ته چې ګوري پدې علاقه کې یو مولا فاروق نام چا ورته وی دا اختر شپدو ګوان قریشی دی ویل کوم کتاب کې ویل کنس کې دی ویل کنس خو بار څه وي خو چې مولا فاروق خو مو باندې کنس دی وای اوس خبره د کتاب نه ده خبره د مولا فاروق په چاپلار او سره چې په کوم بام باندې سور ده راټی ټولې سپه منلې هر سره د انانیت او د غرور په بام باندې سور او هر یو سره دا و چې هم څو من دي ګړې نه بس زس قمقن زس بیوقوف زس نادان او پیسې او دولت خود سړی نه هر شی جوړ کی کړیا پیسې او دولت چې ورسره یې کړ آکا غل خوري نو موږ په لمنه وحکی پاکو چې شاید دې دخلې نه راځي خوري به غل او غریب سړی کا شات راو به نو کې غل دې دخلې نه راځي داس یې خان او نواب سرمایدار کا غل په دغه ځای روان او خان دا وخت دې لګراسي مبارک دغه دې مونږ دې د خپل باب نه راټولې دا اکل دا به الکی چې تخپل راځه خپل رائے خپل مرزا ارس بل قربان د دې دوه شعر یو د رحمان بابا چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه او چې پتا بیان شو د خپل رضا پرې اوس بستا رضا او دینه مخ اوس بستا رضا وفا کړی کا جفا کړی اوس بستا رضا وفا کړی کا جفا کړی ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا کو وفا کې او کا جفا کې اوس تا جفا می په وفا قبول کړي ګل پلال او په گوهر کله سو پیری ګل پلال او په گوهر کله سو پیری بیل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه دا درد چې درته ولګي دنیا نه به دنیا دا ستوا یاران بچا لیدلی دا ستوا یاران بچا لیدلی چې یو ورته کنزل بل دعا کا ما ودرس جهان تشا تا تم مخړو ما ودرس جهان تشا تا تم مخړو تا ودرس جهان تم ما تا دشاکړه خو خیر زرحمان چې ستا د حسن
सनाखानियम माकार खबर नहीं करो सेवा उस्ताद हुस्न सिफत को रहमान चिस्ताद हुस्न सनाखानियम नुस्ताद रूयत रस जहान जमा सना उस्ताद वजह टोला दुनिया जमा नो چې د مینه پیدا شو فل رضا بپرې دا غره ګور اهل مدینه ملک وطن اهل مکه او هجرت کړو مدینه ته مسافر کړي د سردار کونین د وفات وروسته د خلافت باس شو ابو بکر یو حدیث واوري بیا خبرې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش پیغمبر ویل چې امام چې کوم دې د ملک هغه د قریش نه اهل مکه ورته چې قال رسول الله هكذا پیغمبر څه ویل بل والله قال رسول الله هكذا بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انصار چې د مدینه اور پاسه د ابو بکر له لاس ورته قریش کې تانه اوچتیا بل چې ووري چې دا خبره پیغمبر کړي نن ستاسو پاکستان کې دنیا د سره چې پیغمبر حدیث کوي حدیث دا چې خلق په پاکستان کې په زرګونو دي چې د پیغمبر حدیث ته ټکوسلیو اوس ګورم بل خبر اوري خدای خبر کوي ورته په دې ډېر غټ خبره کوي دا غټ کوله په سره دې په مازه خراب دي سکه بېمان دا ټکي یاد لري دا ابو جهل متعلق دا بیا کوم اوس چې دې قوم او دې ملک او دې خلکو ته ګورم دیو بدري شعر رايات شي چې دا ملک ملا دوسه دوه اوس دې نه پس یا دا قوم هم د دې قابل دی چې دې نه پس لین دین ور سره سړی دا دوسه دوه ملک پات خواص یو ګور دیندار یو ګور بزرگان یو ګور لیډران یو ګور ورسره اقتدار خلک یو ګور اړیو ته چې ګوريو فراډ او کوکد زمانه اړي نوړو کې داراشي اشعار دي چې خدای خبر ده ریکارډ غزل دې کته شه دې خو وای مې چې دې ځان ته ویم چې اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو وہی ایزڑو داسی دیتا میں بوز چلتا اس سوکم نہیں نہ میں خلوی او نہ پردیب چاڑو تو بنی آدم بھولی نہیں داسی دیتا آئے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا ترجمه نہ ہو دوستیوں کے تعلق ور سره پیدا کړي د دنیا لین دین ور سره وکړي نو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا دنیا مجھے ڈھونڈے مگر میرا نشان کوئی نہ ہو
مینې مې وکړې انجام مې وکړو خو چې دا دنیا ټوله راپسې ګرځي او زما نام و نشان چې داسې ځای ته ورک کم سړی چې ځان ته بني آدم قدرې وایي زه وایم چې دغه په دې وخت کې چې دا خلک او دا دنیا خو د اوسېدو قابله پاتې دا خو د اوسېدو زمانه اوس مونږ را پاتېدلي یو فحاشي او عریاني او فحاشي او عریاني الا فحاشي زیاته بل زه چې د کوم شي مخالفت کوم زبا علی حق په جانب چې زما په کور کې هغه فحاشي نه که زما په کور کې هغه فحاشي وي او زه قوم ته په لکونو خلکو جلسه کې وایم چې فحاشي او عریاني ختم کړي نو دا به وشي عزیزانو که د مولا په کور کې ټلویزیون نو د په خوله دې د طاعون مرض ولګي چې دې خلکو ته دا وایي چې فحاشي ختم شي که زما په کور کې ډیشن ټي نه که زما په کور کې ریډیو وي ټیک شو نو زما په خوله کې د طاعون خېږي چې زه خلکو ته وایم چې تاسو عریاني او فحاشي تاسو خیال یعنی ما زه هم چانه بچ نه یم کنه څنګه لکه خورا تړي یو ورځ ډیپټي کمشنر ما ته وایي چې ستا متعلق یو ډیری راغلی دی چې بجلیګر بلا د شپې بعد جمعې پښپوي اختیار کوي ما ورته چې راځي چې تاسو چل دی چې دا ټلویزیون می کتلې ده بعض دیونو چې پیښ شم لګېدلې نو دا رامي خلک دې بیا سړی پورې خان دي چې زور دې چې دا بند کړي لګېدلې نظر می کې پریوته وی سی آر تر خبره ما کتلې نه دا ډېری چار وړي دا انسپکټر ورکړي مالدا بدل دا انسپکټر تلاو وی چې ونی مالزش پور دې پسې لګیم چې د چا خدي بربندې بار ګرځي د 60 په وختو باندې درې دې تپا ورکړي خدي بربندې ګرځي نو دا انسپکټرم دلخ کاری ماته چې دا زما متعلق ډېری ویلیاره ته هم داد بس خلاص او دلک ماته دلوي خیر بلا ورته نو عزیزان عرض میں داو چی دا عمل زمون خلقو دلاسا دو سے دو قابل پا نبا دے سترگی خشے گوری نبا دے غوگونا خشے بیت کولا حیران خبر میں دا کولا چی ابو جہل دا دی پوری دلتوئے چی دا کافر دخلے مواورے چې پیغمبر دا ویلي نو دا د پیغمبر ټکی چې د کافر د خولې نه راوځي نو د عشق تقاضا دا ده چې د کافر خوله صاف کړه ځکه چې ستا د معشوقې نوم یې وایه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج نه راغی په هغه سحر ابو جهل ولکه مهر لاس کې کانی نیولې نو ورته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وای کنه دما دلاس کی گر رسولی چیست در مشتمنها کہ خبرداری راز آسمان کته پیغمبر زما د لاس کې وخای موټی کې څه شي ته چې وایي چې د اسمانونو خبرونه مال راځي اسمان خډیر لري دی د لاس کې وخای سردار کونین ورته وی چې ابو جهل ورته مسکې شو چې
तालास के सौएम چې څه شی دی کدا لاس کې د سدي دا په خپل ما په خبره پوهیږي معجزه دې ته وایي معجزه چې بل عاجز شي او بیا جواب نشي کولی معجزه معنا بل عاجزون کې ول زما لاس کې چې سدي دا نشي ویل دی وای سرداري کولای ورته وی نه هم ستاده لاس په خپل د لاس دننه په یو کوته ورته اشاره لاس چې اشاره وکړه لاس کې دننه کانی اگی آواز کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ابو جہل پلاس کی من کانی وہ ڈوب رہی کانی پسم کرو یار پدیم جاری مولانا رول سمجھ کوئی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ کہاں لا الہ الا اللہ محمد خدای می دې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه لار تیرې ده نو کانو به आवाज وکړي لا اله الا الله کانی بو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن رسول الله اشاره وو په کومه لار به چې تیر شو درې ورځې به دا لار نه اوس ابو جهل بیا ورته ورځ را ملاو وی وایا کنه نن د اسمان څخه نوې تازه خبر شته په دغه شپه رسول الله د معراج نه ورته ابو جهل لنن خډیر مزیدار خبر وېزه بیګا اسمان ته او اسمان ته تللی تعجب لکه زمونږ د زمانه کې وګوره که بعضې دا ساده مليان نه ماته کاغي ته وایي چې دغه د سپوږمۍ ته د پیرنګیانو راکټ کتل لا حق ضرب کافرو سپوږمۍ ته راکټ کتل بیا چې مونږ شي نو کېږي خلکو ته وایي چې وروڼو اخر زمان وای چې سپوږمۍ سره راکټ کړه حقیقت دې مخکې دا خبرو کې کنه چې باران د اوریځي نه کیږي خیال دراغه توبه توبه اخر زمان شو دې مليانم تبعی جوړه وای چې باران د اوریځي نه خدای وای په قران کې چې انزلنا من السماء ماء د اسمان نو بنازلو ما او دوی وای چې د اوریځي نه کیږي او دا د خدای په مخه دومره نه کوي چې اسمان مطلق مافوق طرف ته کوم شي چې ستاسو سر نو اوچت شي هغه ته اسمان نوریزم ستاسو سر نو اوچت ده نو دا خیره اوچتای د سمندر نو بیا پتارا وری عزیزان په دې سادهګانو چاوړېدل نو ابو جهل ما ترایا چې څه دی اسمان ته تللی ویل او د بیګاس خدای سره معراج نیاز کړ ابو جهل ورته وی چې دا خبره به بل چا په مخ کې پکې چې زبېګ اسمان ته تلو سردار کونین ورته وی چې کدا ټوله دنیا را جمع کړي ورته وای زبېګ اسمان ته ابو جهل ډېر ډېر خوشحال چې ابو بکر صدیق د دې یارې غار دی هغه ته وی چې دی وی چې زبېګ اسمان ته تلو هغه به دیوارو نو ورغه ابو بکر ته وی چې راشه کنه کنن دې یار خبره واره دې ماریا ویلي ویل نور کله خو به وی چې د اسمان نه مال خبر راځي نن دې یار وی چې بیګاز په خپل اسمان ته تلل نو ابو بکر دا بستا کلمه ابو بکر ته وګوره دا ابو جهل د خبر دې د پیغمبر ته نسبت کړي دي او دا ابو بکر ایمان ورته وی چې ابو جهل استاد پلات او منات قسمی چې زما یار ویلی چې د بیګ اسمان ته تلل هغه ویلا او زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار وی چې د بیګ اسمان ته ابو بکر صدیق ورته وی زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې اسمان ته تلل منو بالکل ټیک وی
اندازه کوه دا ابو جهل دا لوی دشمن د